السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا ملګرو تاسو ګورئ دا زمونږ د معیارو د سورپل ایریا ده او دې وخت کې چې کوم نه دغه ټرکونه ولاړ دي غریبانان بېیار او مددګار ځکه چې پرون دا خوړ کم راوتی و نو هغه ډېر انتهایي او غټ خوړ و چې د هغې په وجه باندې دغه روډ ته ډېر غټ نقصان رسېدلی دی. دغه روډ ته ډېر غټ نقصان رسېدلی دی او دغه ټرکونه چې کوم دی نو په ځای باندې ولاړ دي په دې انتظار باندې چې یاره کله به د باران ودرېږي او کله به موسم ټیک کېږي او کله به دلته اکسیویټر راځي چې دغه روډ ورته ټیک کړي ځکه چې دا خوړ مکمل هغه روډ یې وړی دی او د دې لارې مکمل ختمې کړي دي. نو اکثر دې خلکو ته دغه مشکلات راځي کله چې خوړ راوځي نو بیا د دې د لارې مکمل ختم شي. دلته چونکې د روډونو صحیح بندوبست نشته دی، د پل صحیح بندوبست نشته دی، نو اکثر دا ګاډي بیا دغه ځګي کې ولاړي، بیا د شپې هم ولاړي، د ورځې هم ولاړي، دغه وخته پورې څو وخت کوم وخته پورې چې دې ته دا روډ ټیک شوی نه وي. نو د دې وطن نه د دې کلي علاقې نه د دې بانډو نه د پاکستان نورو حصو ته ډېره زیاته پیاده ده. دغه ګټې چې کومې ځي نو دا په اسلام آباد کې، دا پېښور کې، دا پنډۍ او په لاهور کې د دې کارخانې وي او هلته دا دغه کېږي. دا د ماربلو چې کوم کارخانې دي نو هغه بیا په استعمال کې راځي. خو د بده مرغه په دې علاقو باندې د حکومت هېڅ توجه نشته دی، فوکس یې پرې نشته دی، بس صرف خپل پیدا قدرې کوي او بس د هغې نه علاوه نور هېڅ تپوس نپوس نشته. نو په کار خو دا و چې دې خلکو ته ښه برابر روډونه وی، ښه ورته RCC پولونه وی چې د دې په دې کار کې یا د دې په دې تګ راتګ کې یا د دې په سفر کې څه مشکلات نه پېښېدی. خو دا ګاډي به اوس د هغه وخته پورې دلته ولاړي تر څو پورې چې دا روډ برابر شوی نه وي. د دې اکثر دا ټیرون نه دیو هوا مو باسي د دې لپاره چې یاره کم از کم دا خو به 2 ورځې 3 ورځې 5 ورځې پورې به ولاړي، بیا د دې دا ټیرونه چې کوم دی نو هغه خرابېږي، کوڅېږي. نو په دغه وجه باندې بیا دوی ته ډېر غټ مشکلات وي. یوازې دلته ودرېدل هم نه دي او مشینري چې بیا په ځای ولاړئ د هغې نه خو ډېر زیات مشکلات وي. نو دغه خبره اتره ده. دا ګاډي د پرون نه په راهیسه ولاړ دي. پرون چې کومه اسماني تندر لوېدلی و په مسکیني دره باندې نو هغې ډېر غټ خوړ ایستلی و او هغه خوړ ډېر زیات غټ خوړ و. دې وخت کې زموږ سره یو ملګری موجود دی، د ده نه تپوس کوو چې ملګري دا راته ووایه چې تاسو د کوم وخت نه دلته راغلي یاستئ؟ مونږ خو پرون ریسه راغلي یو دلته ولاړ یو اورې او پرون ریسه بیا خوړ راوکړی او بس دا لارې راکړه ډېره زیاته خرابه کړې ده. نو دا خو مونږ ډېر تکلیف کوي، یاره روډ راکړه جوړول غواړي. نو او تاسو دا شپه چې کومه وي نو شپه په دې ګاډي کې دننه کوئ؟ نه مونږ کې کمر کا پاسه کوو، خو ماشي راکړه ډېر زیات دي او ماشو ګلاسه شپه مونږ نشو کولی. د دې نه مخکې خو هم دا روډ خراب شوی دغه کوم چې تاسو ګورئ نو تاسو د هغې له بیا څه راوستی څه مشینري مو راوستی که نه؟ دغه ماشین هم وله راوستی، چینج والا ماشین هم وله راوستی، په هغې باندې هم کار کولو لګیا و. هغې هغه روډ صحیح ورکړه. او اوس بیا خراب شوی دی؟ اوس بیا خراب شوی دی. ستاسو څومره ورځ دلته چې راغلی استئ؟ مونږ نن دویمه ورځ چې ولاړ یو ورکړه، پرون ریسه ولاړ یو. او څه تکلیفات تاسو ته دي؟ ستاسو خو دا ګاډي هم بې ځای ولاړ دي، د دې ګاډو دا ټیرونه به هم پوشېږي، د هغې نه علاوه د روټۍ به هم درته مې ډېره مسله وي. نو څه مطالبه کوې د دې حکومت نه یاره؟ نو بس والله نه پوهېږو یاره، اوس هغه کې وینا کول غواړي چې یاره روډ راکړه صحیح کړي، بس مونږ مشکلات اسان کړي، روډ درته صحیح کړي. او دا ګټه تاسو کوم ځای ته وړئ؟ دا کې معیار خوړ ته. معیار خوړ ته. بیا د معیار خوړ نه کوم ځای ته ځي؟ بیا پېښور کم دي، مرګان کم دي، سنجاني کم دي، باجترمور کم دي، دغه ځایونو کې ځي. د دې نه خو حکومت ته پیدا شته دی که نشته؟ ولې نشته، ډېره پیدا ده که نه؟ ډېره پیدا ده. خو حکومت په دې طرف باندې څه توجه نه ورکوي، دې روډونو باندې څه توجه نه ورکوي. ستاسو مطلب دا دی چې یاره که دلته روډونه جوړ شي، که دلته پولونه جوړ شي، RCC پولونه جوړ شي، نو ستاسو مشکلات په د ډېر حده پورې ډېر اسان شي، آسان به شي. ښه صحیح شه. نور خو څه نه وی که نه؟ نه بس زه صحیح شو، زه ټیک شو، زه ډېره مهرباني. دا ملګرو تاسو ګورئ دا ټرکونه د نن نه تقریبا 2-3 ورځې مخکې دا ولاړ دي په دې ځګي باندې او بالکل لوډ ګاډي دي. لوډ ګاډي خو تاسو ته ښه پته ده چې هغې ته څومره مشکلات وي. نو بهرحال دغه زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کم از کم په دې ځګي باندې فوري طور باندې دوی عمل وکړي. دا روډ که تاسو وګورئ دا خوړ چې کوم دی نو دا خوړ دا لار ده، دا لار
د نن نه تقریبا یو هفته مخکې هم دوی جوړه کړې وه. بیا هغه بیا پرون چې کوم سیلاب راغلی و، کوم تندر چې لوېدلی و په مسکیني دره باندې، نو هغې بیا دا روډ خراب کړی دی. او بیا په دې کې تاسو په خپله باندې اندازه وکئ چې په دې باندې دا ګاډی چیرته شي تېرېدی. نو دغه مطالبه ده د دې غریبانانو، دوی به خپله مزدوري کوي، دوی به خپل محنت کوي، خو چونکې هغه محنت چې کله دلته په هفتو باندې پاتې شي، نو بیا به دې خلکو ته هم د دې هغه چوله چې کومه ده نو هغه به بیا مړه کېږي. نو دغه مشکلات دي دلته دې خلکو ته. او دا ګاډي چې کوم نه دی، دوی دغه بېیارو مددګار ولاړ دي. د دې ګاډو دغه پوزیشن دی چې هغه ډک ګاډي دي، او دا په دې خوړ کې همیشه دپاره موږ په دې باندې ویډیو کوو چې یاره حکومت په دې باندې څه ایکشن واخلي. خو دغه ستاسو د مخې دي د حکومتي چارواکو نه زموږ دا مطالبه ده، بلکې د ایم این ای اوس چې کوم را روان حکومت دي چې هغه په دې علاقه باندې په دې روډونو باندې فوکس ورکړي، او کم از کم د دې خلکو چې څومره مشکلات دي چې دغه حل کړي. نو دا یو به ډېر یو لوی کار وکړي. او نور دی الله پاک زموږ د پاکستان او زموږ د خلکو د عوامو دی الله پاک مل شي. ټول نظام چې کوم دی نو ګډوډ دی. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.